نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. سورة آل عمران پارا نمبر 3 آیت نمبر 42 رکو نمبر 5. خلاصه د رکو پس داغین اللفظی ترجمه پدی رکو کی بشرکی عقیده د نصارو رد دی. اغوی وی معبودان دری دی، الله د حضرت مریم او حضرت عیسی. دلتا عبدیت د حضرت مریم او ولایت د هغی، کرامت د هغی، طهارت د هغی، قبولیت د هغی او تربیت د هغی، عبادت د هغی بیان دی. اور پیدائش د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام، تعلیم د هغه، عبدیت د هغه اور د غشانتی رسالت او صداقت خکولی صفتونه چې دلالت کوي په عبدیت د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او بیان د معجزو او تابعداری او وفا د ملګرو بیان دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ كَلَاتِ الْمَلَائِكَةُ مریم تا یا مریم اے مریم. او دا کرامت د هغیو لکه څنګه چې مخکې رکو کې بل کرامت بیان شوی دی چې بے موسمه میوه ورته الله ورکول. ان الله اصطفاکی، یقینا الله غورکړی ته، وطهرکی او پاکی ساتلی ته د نارینونا، د نزدېکت د نارینونا، واصطفاکی او غورکړی ته علی نساء العالمین، په زنانو د عالم باندې. د 15 زنانو فضیلت بیان شوی د احادیثو. حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ او بی بی مریم. یا مریم مقنطی، اے مریم تابیداری کوا، لربکی دپار درب خپل، وسجدی سجد کوا، ورکعی رکو کوا، مع الراکعین سرد رکو کون کنا. ذکر د رکو او سجدی د مراد تی پورا مز. ذالک دغا واقعہ د حضرت مریم د حضرت زکریا علیہ السلام، من انباء الغیب د خبرونو د غیب ندی، نوحیه الیک وحی کو د هغی منتاتا، وما كنت لدیهم او نویت د دوی سره حاضر، اذ یلقونا کلچی غرز والاقلامهم قلمنا خپل. د دین مراد هغه قلمونه دي چې په کوم باندې تورات لیکل کېد، هغه قلمونه نه دي چې کوم به جاهلانو د تقسیم معلومولو دپاره استعمالول. ایهم کوم یو د دوی نه یکفل مریم پرورش به وکړي د مریم، وما كنت لدیهم او نوی ته دوی سره، اذ یختصمون کله چې دوی بحثونه کول. د هر یو شوق ذوق داو د زی پرورش وکم. اذ قالت الملائکة کله چې ویل ملائکو، یا مریم اے مریم. اوصاف د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیانی کی. ان الله یقینا الله یبشرک زیر درکوی تا تا، بکلمت وکلمه سرا منه د خپل طرفنا. مراد د کلمنا بچه. مفسرین وبکی نور اقوال هم ذکر کړي. اسمه المسیح عیسی ابن مریم، نومی عیسی زوی د مریم دی. د اسم اطلاق په کنیت، لقب او نوم باندې کیږي. نوم عیسی دی، لقب المسیح او کنیت ابن مریم. وجیها مخاورس بوی، محبوب بوی، مقبول بوی، فی الدنیا په دنیا کی، والآخرت او په آخرت کی، ومن المقربین او د نږدې کړی شوو نبوي. ویکلم الناس خبرې بکوي د خلق سره فی المهدی، په زانګو کې، په غی کا د مور کې، او داسې خبرې څوک هم نشي کولی ماشوم والی کې. وکهلا او په پوخ عمر کې. ومن الصالحین او د پورا کامل نیکانو نبوي. قالت ویل مریم ربی اے رب زما، انا یکون لی سنگ بشی مالرا ولدن هلک، ولم یمسسنی بشر او ندی رسیدلی ما ته هیڅ انسان، نه نکاح شوی دا او نه زبدکاری. قال ویل الله کذالک، هم دغرنگی بیتا هیڅ یو انسان بدرته نه رسیدلی، خو الله یخلق الله پیدا کوي، ما هغه څه لرا یشاء چې وغواړي. دا د الله فیصله ده، بغیر د نزدېکت د سړي نه به الله تا بچی درکوي. اذا قضا امرا کله چې اراده وکړي د یو کار، فانما پس یقینا یقول وای له هغه کار ته کن موجود شه، فیکون پس موجود شي.
ويعلمه الكتاب وخايبادتا كتاب قرآن تی مراد والحکمت وپوها ددن یعنی سنت والتورات وعلم د تورات والانجیل اور انجیل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په تورات باندې عمل کو چې کله انجیل نازل شو نو تورات منسوخ شو ورسولا او ابلغو من دلرا رسول الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا کله چې ورشي نو بیا به هغوی ته خپل معجزات خي په دې آیات کې شپږ معجزې بیان شوي دي انی یقینا ز قد جئتکم راغلیم تاسو ته بآیة په معجزې سره من ربکم د طرفه د رب ستاسو هغه کومې معجزې دي انی یقینا ز اخلق جوړوم به لکم ستاسو د پاره من الطین د خټینا كهيئة الطير پشان د شکل د مرغی فانفخوا پس بکیبکم فی پدغی کی فیکونو بس کیگی با طیرا مرغی الوتن کی بإذن اللہ فحکم دا اللہ سرا موجزه دا غوا و ابرئ الاکمها او جوڑون با مرزادی اڑن پیدایسی نابینا والابرص او برگی مرز والا او سلورم موجزه وأحيي الموتى وراجندكم بامر لرا بإذن الله بحكم در سرا وأنبئكم أو خبر بادركم تاستا بما پهغبان تأكلونا چه خوري بي تاسو وما او پهغبان تدخرونا چه ذخير کوي بي تاسو في بيوتكم پکورنو استاسو کی ان فی ذالک یقینا پدیک لآیتا لکم خامخا نخدی استاسو د پارا په نبوت او رسالت زما باندې او په قدرت او وحدانیت د رب العالمین ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راوړون کی ومصدقا لما چې تصدیق وکړم زه د هغې بین یدیا چې مخکې و زمانه من التورات چې تورات ولأحل لكم او چې حلال کړم ستاسو د پاره بعض الذي بعض هغه حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې په وجه د ګناهونو ستاسو او دلته د حلال والی نسبت خپل طرف ته دین مراد بیان دی چې زه بیان کړم تاسو ته چې ستاسو د پر حلال څه دي او حرام په تاسو څه دي حلت او حرمت اختیار د الله سره وي وجئتکم او راوړې مې ده تاسو ته بآیة نور نخی من ربکم د طرفه د رب ستاسو فاتقوا الله ویریږئ د الله نه واطیعون او تابعداري وکړئ زما ان الله یقینا الله ربي رب زما ده وربکم او رب ستاسو ده فاعبدوه پس عبادت وکړئ د هغه الله هذا صراط مستقیم دا لار نیغه ده چې صرف د یو رب عبادت او بندگی کوي فلما پسهر کله احس عیسی چې معلومه کړه حضرت عیسی علیه السلام منهم الكفر د دوی نه کفر قال اویل هغه من انصاری سوق دی امدادیان زما الى الله د لارې د الله قال الحواریون اویل هغه خاص ملګرو د نحن منګه انصار الله مدد کون کیو د دین د الله آمنا من ایمان راوړې دی بالله په الله باندې واشهد او گواشته بأننا مسلمون چې یقینا من یو مسلمانان ربنا ای رب زمنګ آمنا من ایمان راوړې دی بما په هغه سبانې انزلتا چې نازل کړي دیتا واتبعنا الرسول او تابعداري کړي دا من د رسول فاکتبنا پس اولیک منگا مع شاهدین سرد گواه کونکونا ومکرو او دوی پټ تدبیر وکړو د پارا د وجنې د حضرت عیسی علیه السلام ومکر الله او تدبیر وکړو الله د خلاصولو د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین الله غره تدبیر کون کې ده په مقابله د دوی